السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالجلال او تاسو به ګورئ A to Z الکترونکس یوټیوب چینل. یو ځلې بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره نن چې کوم زموږ ټاپک دی سټیپ ډاون ټرانسفارمر وایډنګ ډیټا کلکولیشن. نن به د دې په باره کې موږ خبره کوو چې سټیپ ډاون او سټیپ اپ چې کوم ټرانسفارمر دی د دې کې څه فرق دی. نو سټیپ ډاون ټرانسفارمر هغه ته ویل کېږي چې کوم مثلا تاله د AC نه DC کرنټ جوړوي. مثلا زموږ سره د UPS کوایل به والو یا به سپلایي کوایل والو، دا زموږ سره د AC نه DC کوایل جوړوي. لکه مثلا د تیز بجلی نه موږ ته لو کرنټ راکوي سټیپ ډاون. ټیک شوه، سټیپ ډاون لو کرنټ راکوي. ټیک شوه، هغه په ویډ ماشین کې هم راځي، ویډ ماشین هم سټیپ ډاون وي. 12 وولټ چې کوم بیټري چارجر دی د هغې ټرانسفارمر هم سټیپ ډاون کې راځي. بل چې کوم غټ چې کوم ټرانسفارمر دی دا هم ټول په سټیپ ډاون کې راځي. ټیک شوله، سټیپ اپ ټرانسفارمر چې کوم دی هغه په ریګولیټر کې راځي، هغه یو شیز کې راځي چې کوم تاله AC ولټیج چې دی هغه سیوا کوي او کموي په دغه کې راځي. مثلا سټیبلایزر شو، ریګولیټر شو، په دې کې چې کوم دی دا سټیپ اپ ټرانسفارمر چې کوم دی هغه راځي. ټیک شوله، نن د دغه کلکولیشن په باره کې به خبره من کوو. اکثر زیات چې کوم دی دا په UPS کې استعمالیږي، ځکه په UPS لپاره اکثر دی زیات ادا کېږي. ټیک شوله، دا ما لیکل کړي سټیپ ډاون ټرانسفارمرونه دمالته ځکه په دې باندې زموږ د لاسو دومره صفایي نشته، په دې لیکایي باندې لږ دغه بدل کوي، خو تاسو په دې باندې پوهېږئ. ټیک شوله، نو ګوره تاسو به راشئ چې کله تاسو د دې کلکولیشن کوئ نو بالکل سمپل طریقه ده. هر قسمه UPS چې تاسو جوړوئ نو د هغې کلکولیشن به تاسو څنګه کوئ. ګوره اول به تاسو راشئ چې هر قسمه پرمې د هغې نه به تاسو سایز ناپوالئ. ټیک شوله، دا خو زما سره دلته د کلکولیشن دپاره ما هلته ښودی ده چې هر قسمه مونږ ویډیو کوو، دا زموږ سره په طرف په دې باندې تاسو ته وښیو. ګوره دا تاسو کولی شئ زموږ سره 2.5 انچې 2.5 انچې د دې چې کوم دی هغه لمبایي ده او 2 انچې د دې چوړایي شوله. ټیک شوه، تاسو به ناپ واخلئ. او که تاسو ویډ ماشین جوړوئ، که تاسو UPS جوړوئ، هر یو شي تاسو سیز به مختلف دی. سیز چې څومره بدلیږي چې فارموله به بدلیږي. ټیک شوله، نو تاسو کتلی شئ دلته به تاسو راشئ، تاسو به یو کلکولیټر راواخلئ، که هغه موبایل وي او که دا صحیح شوله عام کلکولیټر به تاسو راواخلئ. دا زموږ سره کلکولیټر دی. ټیک شو، تاسو به دلته راشئ، زموږ سره د تقریبا ناپ چې کوم دی 2.5 ضربې 2. ټیک شو، 2.5 ضربې 2 به تاسو راواخلئ. دا به دلته تاسو په کلکولیټر باندې ضرب کړئ. 2.5 ضربې 2 زموږ سره دلته 5 راغلی. ټیک شوله، موږ سره دلته راغلی 5. ټیک شو، موږ سره 5 راغلی. نو بیا به تاسو څه شی وکړئ چې تاسو به 8 راواخلئ. مثلا د دې چې کوم کلکولیشن کېږي په 8 باندې. ټیک شوله، تاسو به راشئ 8 تقسیمي 5، دا 8 به په 5 باندې تقسیم کړئ. ټیک شوله، دلته به تاسو راشئ 8 تقسیمي 5 زموږ سره راغلی 1.6. زموږ سره راغلی 1.6. دا زموږ سره بیسټ چې کوم د مثلا د یو اولټ لپاره څومره کرنټ پکار دی نو دا 1.6 اولټ. صحیح شوه، 1.6 کرنټ پکار دی. ټیک شوه، نو تاسو به راشئ مثلا تاسو اوس UPS جوړوئ. اوس تاسو UPS جوړوئ نو UPS به داسې شی وکړئ چې UPS لپاره به د UPS د فارمولې لږ مثلا چینجز بدلي. مثلا تاسو چې کله UPS جوړوئ نو په هغې کې به داسې شی کوئ چې اوله به تاسو داسې شی به وکړئ 1.5 که نه در دې دغه فارموله ده. صحیح شوله، اوس به تاسو راشئ دلته به تاسو راواخلئ که نه، دا زموږ سره شو 190 اولټ. ټیک شوه، بیا شو 220 او دلته های ولټیج 260. صحیح شوله، 260 دا زموږ سره ټرنټ دی. صحیح شوه نه، په ټي باندې ټرنټ. ټیک شوه، دلته به زموږ سره د دې چې کوم اولټ دی دا زموږ سره اولټ دی. ټیک شو، اولټ دی. صحیح شوله، دا زموږ سره اولټ دی، دلته به زموږ سره ټرنټ راځي. ټیک شوله، په دې ځای کې نو تاسو به دلته داسې شی وکړئ چې دلته به راواخلئ 1.6 ضربې 190 اولټ. صحیح شوه، 190 زموږ سره 304 چکرې دي. 304 دی. بیا به راشئ 1.6 ضربې 220 352. موږ سره 352 چکرې. ټیک شوه، بیا به راشئ 1.6 ضربې 260 416. دلته شو 416. اوس چې مثلا تاسو کله ټرانسفارمر جوړوئ، ټیک شوله،
تاسو چې کله اوس ټرانسفارمر جوړوئ مثلا لاندې چې کومه پرایمري ده نو تاسو به زیرو نه شروع وکړئ یو پی ایس دپاره صحیح شوله نو تاسو چې زیرو نه شروع وکړئ داسې به لاړ شئ په 400 په 304 کې به یو لوپ وباسئ بیا به راشئ په 352 کې به بل لوپ لکه ټوټل حساب به کوئ صحیح شوله اخرنی به تاسو په 460 په 416 کې به تاسو کټ کوئ صحیح شوله په 416 کې به تاسو کټ کوئ صحیح شوله په 416 کې تاسو کټ کو ګوره مثلا یو پی ایس دی ټیک شوله یو پی ایس په سرکټ کې به تاسو درې ګوچې داسې ښکاري صحیح شوله یو چې کوم دی یو د چارجینګ دپاره ټیک شوله یو چې د ان او بل ته چې کوم آوټ دی ټیک شوله نو ګوره دا درې ګوچې زموږ سره لګېدلې دي صحیح شوله مثلا نو تاسو به شی وکړئ د لاولې خو زموږ سره لاولې تار شو صحیح شوله نو دا لاولې چې کوم دی دا خو کامن تار دی هلته ډایرکټ ځي صحیح شوله مثلا دلته زموږ سره رالی بیا زموږ سره چې کوم د چارجینګ دا تارونه چې کوم راوتي دي او دا زموږ سره اخرنی دی د اخرنی به هم راشي دلته به ولګي په دې کې چې کوم د چارجینګ چې کوم تار دی صحیح شوله د چارجینګ صحیح شوله د چارجینګ چې زموږ سره کوم تار دی نو تاسو ویل ته ګورئ مثلا که تاسو بجلي کموئ چېرته لکه تاسو وایئ چېرته زموږ سره خو بجلي چې ده هغه مثال طور 180 بجلی ده لکه څوک ورته به فارموله راوباسي 220 کنه نو زه به چارجینګ ورکوم د 220 لپاره صحیح شوله نو دا لوپ چارجینګ تار به تاسو دې سره ټچ کوئ صحیح شوله دا په یو پی ایس کې دلته کار ورکوي ټیک شو په یو پی ایس کې دلته کار ورکوي بیا به تاسو شی وکړئ د دې چې کوم 12 ولټ چې کوم کرنټ دی صحیح شوله 12 ولټ چې کوم کرنټ دی نو هغه به تاسو څنګه راوباسئ د هغې بالکل سمپل طریقه شوله صحیح شوله د هغې سمپل طریقه دا ده دقه 1.6 به راواخلئ ضرب مثلا 12 ولټ چې کوم دی یو پی ایس دی نو ته به خیر په ټرانسفارمر کې ولټ 13 فارمولې به 13 راوباسي صحیح شوله دلته به ورته ورکړي 13 دلته زموږ سره څو راغلي تقریبا 20.8 لکه 20 جمع 20 چکرې ته 20 جمع 20 ول ورکړي ځکه موږ سره ولټ 13 دی نو تاسو به دلته څو چکرې ورکړئ د 12 ولټ لپاره مثلا د 13 12 ولټ یې که نه 12 جمع 12 ټیک شوه 12 جمع 12 به تاسو څو چکرې ورکوئ دلته به تاسو ورکړئ 20 چکرې به ورکړئ که 20 هم ورتلي که 21 هم ورتلي هغه هېڅ مسله نه کوي اشاریه نه اخوا چې کوم انسان راځي خیر هغه کوئی ټینشن نه ټیک ده دلته به تاسو راشئ دلته به تاسو 20 جمع 20 چکرې ورکړئ صحیح شوله 20 جمع 20 چکرې به ورکړئ صحیح شوله بله د تار چې کوم د وایر ګیج خبره ده انشاءالله به هغه نیکسټ ویډیو کې به د ټرانسفارمر چې کوم په څه طریقې سره د وایر ګیج فارمولې راوځي هغې به هم ویډیو جوړه کړم نو دا به دغه طریقې سره تاسو بیا د چې کوم دی ریټرنټ چې دی هغه حساب راایستلی شئ صحیح شوله اوس زموږ سره ګوره چکرې چې کوم دي هغې نه د بجلۍ چکرې دا دي او ټوټل دا دي 304 او 352 کې ټوټل 416 چکرې صحیح شوله بیا دغه دي بیا اوس راځو د ریګولیټر خبره کوو د ریګولیټر به په څه طریقې سره کوو د ریګولیټر هم ګوره سمپل طریقه ده مثلا تاسو دغه په دې ناپ باندې تاسو دغه جوړ کړو 1.16 زموږ سره دلته راغلی مثال طور د بره کلکولیشن خو تاسو په دغه طریقې سره کوئ صحیح شوله چې مثلا 1.16 دلته 1.6 زموږ سره راغلی نو تاسو به دې شی وکئ دلته به تاسو راشئ مثلا ټوټل فارموله به تاسو راوباسئ صحیح شوله اول به تاسو ټوټل فارموله راوباسئ مثلا زما سره دی په دې کې زه اوس ریګولیټر جوړوم 1.6 ضرب مثلا د های ولټیج 280 ریګولیټر چار کله جوړوي فارموله ولا 280 ولټیج پورې راوباسي صحیح شوله 280 زموږ سره ټوټل چکرې څو راغلي تقریبا 448 چکرې دي صحیح شوله ټوټل چکرې څو دي دلته سې ارزي ځان سره ولیکئ 448 صحیح شوله اوس په یو کار وکئ 1.6 ضرب مثلا ته زه ریګولیټر چې کوم هغه د لو مثلا د 100 نه جوړې د 50 نه جوړې د 100 نه جوړې که نه نو ته به دلته راشي مثلا زه اوس دا 80 نه جوړوم که نه نو ته به ورکړي 80 زموږ سره 128 چکرې دي نو اوس به دې شی وکئ تاسو چې تاسو به اول راشئ زموږ سره د 80 چې کوم ولټیج دی د هغې څو چکرې دي 128 صحیح شوله 128 چکرې دي نو اوس به دې شی وکئ چې دا زموږ سره په ریګولیټر کې ټوټل لوپ چې کوم دي 11 صحیح شو نو یو لوپ پاتې لاړی الریډي زموږ سره 10 پاتې شو نو اوس به تاسو د شی وکئ چې د دې 448 نه به تاسو 128 چې دا ماینس کړئ ټیک شوله تاسو به د دې نه ماینس کړئ ګوره 448 ماینس 128 ټیک شو زموږ سره دلته څو چکر راغلي 320 راغلي ټیک شو 320 چکرې تاسو کومې راغلي 320 چکرې چې کومې راغلي دا 320 چکرې به تاسو اوس په 10 باندې تقسیم کړئ زموږ سره 10 لوپه دي په 10 به تاسو تقسیم کړئ صحیح شوله 320 تقسیم 10 زموږ سره په یو لوپ کې چې دی هغه 32 چکرې راځي صحیح شوله نو اوس چې تاسو کله دا فارمولې جوړوئ نو ګوره تاسو به لاول راشي لاول به 128 چکرې ورکوئ صحیح شوله 128 د هغې نه بعد به یو لوپ چې دی هغه په 32 کې وباسئ د دې نه واله د 11 لوپ پورې به دا بیا په 32 کې وباسئ بالکل سمپل اسانې طریقې دي په دغه طریقې سره تاسو دې
کالکولیشن چې کولای شي. هر کله چې کله تاسو د کالکولیشن طریقه یاد کړئ نو تاسو ته په یو کار کې مشکل نه وي. هغه که د موټر کالکولیشن وي، هغه که د ریګولیټر ټرانسفارمر کالکولیشن وي، نو بس دغه د سټپ ډاون سټپ آن ټرانسفارمر طریقه ده. دا ګوره تاسو ما کومه طریقه در وښودله د سټپ ډاون صحیح شوله. د دې خوا چې کوم دا سټپ آن د ریګولیټر سټپ اپ ټرانسفارمر دی صحیح شوله. هغه چې دی دا سټپ ډاون دی. نو په دغه طریقې سره تاسو د دې وایډینګ طریقه کار چې دی هغه کولی شئ. که ویډیو مو خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل د ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په پښتو کې میلاویږي. چېرته چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ. الله په امان.